اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، وقنا شر ما قضيت. اللهم اكشف عنا كرونا، اللهم ادفع عنا كرونا، اللهم ارفع عنا هذه الجائحة وهذا البلاء يا رب العالمين. اللهم ارفع البلاء عن الحرمين الشريفين عاجلا غير آجل، ولا تحرمنا الطواف بكعبتك ولا الصلاة في روضة نبيك. اللهم لا تحرمنا الطواف بكعبتك ولا الصلاة في روضة. اللهم لا تحرمنا الطواف بكعبتك ولا الصلاة في روضة نبيك. لا تحرمنا من الجمع والجماعات، لا تحرمنا من أداء الصلوات. اللهم لا تحرمنا من الاجتماع للصلوات، اللهم لا تحرمنا من الاجتماع للصلوات. اللهم إن نبيك علمنا أن نفزع عند الشدائد إلى الصلاة لك، فنعوذ بك أن نحرم من الصلاة لك، ونعوذ بك أن نحرم من الاجتماع في بيوتك. لا تطردنا من بيوتك يا رب، لا تطردنا من بيوتك يا رب. اللهم إنا أنخنا مطايانا ببابك، ووقفنا متضرعين في رحابك، فلا تطردنا عن جنابك. اللهم لا تطردنا عن جنابك، اللهم لا تطردنا عن جنابك. اللهم اجعل هذا الوباء تذكيرا للعصاة والمذنبين، واجعله ردعا للظالمين والمتجبرين، واجعله حسرة على الكافرين والمنافقين. اللهم وأنج المستضعفين، وفك أسر المأسورين، وارحم ضعفنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا فيما جرت به المقادير، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. زه خو اول د دې رپورټ د ټولو صحافیانو ورونو شکریا ادا کوم چې هغو راغله د اهم ایشو یو کوریج ورکړو، او زه خپل ولس ته هم درخواست کوم چې برای مهرباني SOPs فالو کړئ. په کور کې په اعتکاف باندې یا په جومات کې په اعتکاف باندې کینو، نو موږ به د دې وباله اټومیټیکلي بچ شو، او ثواب به ثواب میلاو شي، او یو اسلامي فرض به هم ادا شي. زما ټول د درخواست دی چې برای مهرباني په SOPs باندې عمل وکړئ. زه حکومت ته هم درخواست کوم چې د دې واحد حل چې دی مکمل لاک ډاون دی. څنګه چې تاسو د 6 بجو پورې بازارونه کولاو ساتئ او د 6 بجو بعد بیا بند ساتئ، نو د دې سره دا وبا نه کنټرول کیږي. یا تاسو چې جمعه هفته دکانونه بند ساتئ او بیا 15 ورځې کولاو، نو 15 ورځې بیا دونه ګڼئ چې حد نشته. نو په کار دا دی چې مکمل یا لاک ډاون یا د ټول له ښه طریقه دا ده چې موږ په اعتکاف باندې کینو او د دې وباله موږ ځان هم بچ کړو او نور مسلمانان ورونه هم بچ کړو. ډېره مننه جي. نن زموږ د دې واک مقصد چې و هغه دا دی چې تعلیم چې دی هغه انتهایی اهم دی. بې سمې تحصیل بریکوټ همیشه کوشش کړی دی چې به خلکو کې دا اویرنس پیدا کړي چې د ژوند دا کومه سلسله ده د تعلیم دا سیکټر دی دا بحال دی. د هغې وجه صرف دا دی چې هلته کې SOPs هغو مکمل طور فالو کوي. زموږ د دې بدقسمتۍ سره SOPs څوک نه فالو کوي. که چاله ماسک ورته وي چې واچوه، نو کله شونډې مخ کوي، کله وایي ساره ته بندېږي. د دې د وجې نه د وبا چې دلته کې ډېره زیاته خورېږي. نو زموږ د عوامو ته اپیل دی چې مهرباني وکړئ، د خپل ځان دپاره نه، د دې خپلو خلکو دپاره، د بچو دپاره، د کور والو دپاره د ماسک استعمال ضروري کړئ، او د دې کور نه زیات راوتل مه کوئ چې دا SOPs تاسو څومره زر فالو کړو، نو زموږ د ایجوکیشن د سلسلې چې کومه ده نو دا به روانوي، او دا ډېر زر به د روټین حالات چې دا به شروع شي. نن چې زموږ دا اکټیویټي وه د خلکو کې شعور پیدا کولو دپاره د PSMA بریکوټ طرفه یو ډېر ښه انیشیټیو و، او مقصد صرف دا و چې
मास्क का मुंग इस्तेमाल हो 90% वबा दे वजह कंट्रोल के देशी नो संजय जी सदर से हुए मुंग 2000 नजियात मास्क तकसीम कर लो हर सड़े का मास्क इस्तेमाल शुरू की नो इंशाल्लाह दवा बाबा डेर कंट्रोल